اسړی ورته وی چې په خدای مینه ما که الله را تزان خیخ مسلمانېږم او کینی والله کې مسلمان نه د جنت په شوق مسلمانېږم او نه د حور او د غلمانانو په شوق مسلمانېږم د جنت د الله د لیدو شوق مې ده کرا تزان خیخ ډیره خدا کینی نه مسلمان. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما خیال وکړ چې اوس الله د تخودل دا خو زما د اختیار شی نه ده او زه خدای ته دا ویلې شم چې الله ته د تزانو خیر نو زه لږ غلی شم او مراقبه مې وکړه چې امام فخر الدین رازی ته په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې که ته مسلمان شوې نو خدای به تا ته ځان ښیي ده ته ووایه. نو ده د مراقبې نه سر راوچت کو او ورته ویلې چې بچیه که تا اسلام راوړو نو خدای به تا ته ځان ښیي. بس په جومات کې وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مسلمان شو چې ماښام شو سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی ته پته ولګېده چې سړی خو مړ شو چا سره چې تا وعده کړې وه. امام فخر الدین رازی په وینو وجړل چې یا ربه ما ورسره وعده کړې وه تا را تړه کې القا کړې وه چې ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان ښیي او وعده پوره نه شو او سړی مړ شو زه خو وعده خلاف شو یا دا القا غلطه وه. په جړا جړا کې امام فخر الدین رازی د شپې اوده شو چې اوده شو نو خوب ګوري چې یو بهترین باغ دی او اعلی تخت پکې پروت دی او تخت د پاسه دا سړی ناست دی چې چا سره ما وعده کړې وه او د دنیا خادمان ورته غیر چاپیر کی وی ما ته چې ولیدم ما سترګې ټیټې کړې وی راته وی چې امام صاحب خفه کېږه ما راشه نږدې وی ما ورته وی چې وعده خلاف شوی یم در سره پرون می در سره څه وعده کړو وی سړی راته وی چې امام صاحب په خدای می دې قسمی چې تا د کم شي وعده را سره کړې و په مغه شي خدای خوشحال کړم ما خدای ولیدو او خدای ما ته ځان وښود. عزیزانو دې ته وحی القایی